بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو اصول شرع دی چې درې دی اصول اورم به قیاس ته وجه د حذر به بیان کړو چې مستدل به خالی نه د درو دوو حالنا یا به دلیل په وحی سره نیولای یا بغیر وحی سره نیولای که دلیل په وحی سره نیولای او جو هغه بیا خالی نه دوو حالنا یا به وحی مطلوبی یا بغیر مطلوبی که وحی مطلوب جو کتاب الله دی او غیر مطلوب جو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که مستدل دلیل نه مونږه چې دلیل نه ولای په غیر وحی سره نو بیا به دوو حالنا خالی نه وي یا با قول د کل وی یا به قول د بعض یو قول د کل جو اجماع او کله بعض جو بیا قیاس ده بیا په دې کې احتیاطات او جوابات پښیو خدای لاولنی تعریف کړو د کتاب الله چې القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه نو په قران کې خبره کړو چې دا تعریف لفظي دی الکتاب المنزل على الرسول دې تعریف حقیقي شروع کیږي نو الکتاب کا الف لام کے بارے خبره شو تعریف لفظي حقیقي په بارے کې شو منزل کا منزل دې په بارے خبره شو او جنس په کم دی فصول په کم دی د منزل په درې سره سره او بدل د رسول صلی الله علیه وسلم په درې سره سره بدل مخشوی دي بیره انزال او تنزيل په بارے خبره شو بیا دویم نمبر المکتوب فی المصاحف اعتراض بداو چې مکتوب داخله ک نقوش دي او لیک د قران مجید د نظم او د معنا نوم دي نو دا مثبتان دي مثبتان لفظ مثبت ته حقیقتا او معنا مثبت ته تقدیرا بیا په المصاحف ک الف لام کم او الف لام دی الف لام جنسی دی عهد خارجی نه په دې بار کې خبره ته شو او د مصاحف تعریف ته کړه ولې دې کړه دور پکې لازمي کې دور بیا راغی لپاره وې په دې سره هغه آیتونه وتل د کوم تلاوت چې منسوخ شوی دی خو هغه مې باقی دی و دریم نمبر خبره کوي و المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه المنقول معنی دا چې نقل کړی شوی به دا هغه نه یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم نقلا متواترا بنقل متواتر سره بغیر د شبهه نه وسبدا فصل ثالث ته نو والمنقول عنه نقلا متواترا فدې سره هغه ما د خیال لګنه نه خیال فدې سره هغه آیتونه اوتل هغه روایتونه اوتل هغه قراتونه اوتل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل وي خو په طریقې د تواتر سره نه نقل بلکې په طریقې د احاد سره نقل وي احاد طریقې خبره واحد دي ته وایي چې لاغي نقل کوونکې د پیغمبر اسلام په زمانه کې یو وی د تابعینو د صحابه کرام په زمانه کې یو وی د تابعینو په زمانه کې یو وی بیا قوډر شوی یو یاد وي نو چې په کوم په طریقې د احاد سره ذکر شوی نه آتی وتل لګدا سری نو لګدا پرون چې موږ په سبق کې عبد الله ابن ابي رضی الله تعالی عنہ فرمای چې فعده من ايام اخر متتابعات دا متتابعات کې چې دا په خبر وای سره ثابت ده په خبر متواتر سره نه ثابتو جو داتی وته دې سره اعتراض و ادا رنګي چې هغه تیوم وتل کم چې په طریقې د شهرت سره نقل دي خبر مشهور په دې کې اختلاف ته ست وای خدا د چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داغي نقل کوم کې دوه طریقه ثاني بیا ورستو چې دا ډېر شي د خبر مشهور وای صحیح شولا او وسط پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورستو لږ زم په دې کې وستول خبر متواتر دي خبر واحد دا ور پیغمبر صلی الله په زمانه کې او امام قصاف رحمت الله علیه وای چې مشهور هغه ته ویلېږي چې د متواتر نه کمی برابر خبره راغه واحد یو کني پوښوي نو هغه روایتونه تیم وتل کم چې په خبر روایت سره ثابت دي او هغه تیم وتل کم چې په طریقې د شهرت سره ثابت دي اگر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قرائت ته فقطعوا ايديهما قران مجید کې کنا چې دا زغل سړی او غلا خزه چې کله غلا وکي نه دا داغونه لاسونه کټ کوي نو داغه په قرائت کې دي چې فقطعوا ايمانهما خيلاسونه چې کټ کوي نو موږ دا خې چې دا کنده تر سره ثابت دي او دا خبر مشهور نه ثابتوم نو موږ دې ته قران ته نشوي دغه شانتي په کفاره د روزه کې د روزي په دا قسم کې چې کله ته کفاره کې او په کفاره د روزي په ذریعہ سره کې نو بدی کې بعد لري ورځ روزي منی سي خو هغه درې ورځې روزي په پرله پسې ني سي دا په خبر مشهور سره ثابت دي
پوه شو به معنی نو دا المنقول عنه نقلا متواترا په دې سره صرف هغه بری کې شامل شول کم چې په نقل متواتر سره پیغمبر علی السلام دا روایتونه ثابت دي کم روایتونه کم قرائتونه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي خو په طریقې د تواتر سره نه دي ثابتو بلکې په طریقې د احاد یا په طریقې د شهرت سره ثابت دي نه ته قرآن مجید نشویلې ایت قرآن وګوره المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه چې نقل کړی شوی د پیغمبر اسلام نه په نقل متواتر سره بغیر د شبهه نه صفه ثالثه للقران دا د قران مجید لپاره دریم صفت ده څه مطلب دی ایل منقول عن رسول صلی الله علیه وسلم چې نقل کړی شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقلا متواترا په نقل متواتر سره بغیر د شبهه نه بلا شبهه فی نقله چې د پیغمبر اسلام نه نور نقل کړی د صحابه کرامو تابعین دي نو بدی شوبه نه واحترز بقوله او بدی متواتر قول سره بدی متواتر سره احتراز راغی عما نقل بطريق الاحاد هغه چې نقل کړی شي په طریقې د خبر واحد سره چې دا څوک سری كقراءه ابي في قضاء رمضان لکه قراءت د عبد الله ابن ابي رضی الله تعالی عنہ په قضاء رمضان کې چې هغه وایي فعده من ايام اخر متتابعات چې څوک د رمضان مبارک روزي نیسي نو موږ په دې خدا راځي بس د کار نیسي او یو نن ولې یو یو څو بعد یو شلو دی بعد ونی ولا نو چې د دې سره د متتابعات کوي چې دا په خبر روایت سره نقل له نو دې متتابعات فعده من ايام اخر خو د قران مجید صدا او فعده من ايام اخر متتابعات د قران مجید سند زګه دا په خبر روایت سره د پیغمبر صلی الله نقل شوی دا واښوي وعما نقل بطريق الشهرة او بلی تواتر سره پدې متواترن قید سره یو خبر واحد وته او یو هغه چې کوم په طریقې د شهرت سره نقل کړی شوی وای د دې مثال شته کنه و یو کنه قراءه ابن مسعود لکه قراءه ابن مسعود في حد السرقه فحد السرقه فقط ايمانهما چې الله پاک فرمایلی تاسو لاسونه کټ کوی او چې د ايديهما په ځای باندې ايمانهما ده نو دا ايديهما کو د قران صدا او ايمانهما د قران صدا ده ځکه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل په طریقې د شهرت سره په طریقې د خبر مشهور سره وانه شوي کنه وفي کفاره الیمین او په کفاره د یمین کې یعنی زمونږ دا چې څه کو کم کس د یمین کفاره کوي نو د په قرآن مجید کې فصيام ثلاثه ایام متتابعات قید وصل نشته نه دا متتابعات قید د دې سره لګول دا چې دین د سری دا په خبر مشهور تر شوی دي نو دې ته قرآن شوی دی وقوله بلا شبهه او قول للمصنف چې بلا شبهه نه المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه نو دا بلا شبهه څه شی دی نو بری کو اختلاف ته ما ته ګوره تاسو چې یو خبره بری کې دا چې بلا شبهه دا قید دی دا المنقول عنه نقلا متواتر لپاره ځکه چې کوم نقل متواتر سره شي پای کې شک او شبهه پکې نه نو دا د مخکې لپاره قید بری منځ شی ونه وته او امام خصاف رحمت الله علیه وی چې بری سره بلا شبهه سره په بلا شبهه سره احتراز راغی د خبر مشهور نه امام خصاف رحمت الله علیه فرمایي چې د بلا شبهه سره احتراز راغی د سنا زګه چې خبر مشهور هغه د تواتر یو قسم ګرځول لري امام خصاف سوی چې دا خبر مشهور د تواتر یو قسم دی لیکن په دواړو کې فرق دی چې خبر متواتر چې پای کې شبهه نه وي او خبر مشهور چې نن بری کې شبهه وي واښوي بلا شبهتین د څه لپاره راوړل دي نوې بلا شبهتین یا خود دی المنقول عنه د پاره سره تاکید دی سره او امام قصاف رحمت الله علیه وی چې دا بلا شبهتین تاکید نه لري المنقول عنه د پاره بلکې د بلا شبهتین بذریعه سره خبر مشهور وته د بلا شبهتین بذریعه سره څه وته وای ځکه چې خبر مشهور وته چې دا خبر مشهور او تواتر د ځوان یو شی دی خو ځوانو کې معمولی فرق دی هغه دی چې په خبر متواتر کې شبهه نه وي او په خبر مشهور کې څه وي وای دا ټول خبره چې من کله وکړلې نو دا له چې کله په المصائب او الف لام جنسي شي او چې المصائب او الف لام جنسي ده خو بیا ته هغه خبره کړي وکنه ولا يضر تعميمه لان القيد الاخير اخرجه چې لکه دا د اخرنه قید بداو بچ دی وستل کنه الف لام عادي شي نو بیا غو د مراد قرای سبعه دي لکه پوه شوي
ها نو بلا شبهه کې دوه خبرې مونږ وکړې یو بلا شبهه دا المنقول عنه د پاره سره او دویم د امام خصاب رحمۃ اللہ علیہ باندې بلا شبهه تاکید نه نه بلکې بلا شبهه سره سوته خبر مشهور ځکه دا باندې خبر مشهور دا چا قسم دی دا متواتر قسم دی متواتر لیکن فرق پکې سره په متواتر کې شبهه نه وي او په مشهور کې څه وي دریم خبره پکې ده دریم چې بلا شبهه نه څه مطلب دی په بلا شبهه سره احتراز راغی د تسمیه نه د سنه دا تسمیه پیژنې کنه څه ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ته داخله تسمیه وایي نو په دې کې هم د دې اشتباه دغه رااله احتراز راغی ځکه چې په دې کې شبهه ده چې دا د قران مجید صدا او کنه نه په دې کې شبهه ده چې دا د قران مجید صدا او کنه نه ولکه څه شبهه ده پکې وای شبهه پکې دا کنه چې د قران مجید نه انکار وکړي کافر کېږي کنه خو کله بسم الله الرحمن الرحیم نه انکار وکړي نه کافر کېږي ویم لکه څنګه چې تا په قران مجید کې تا وی ان اعطیناک الکوثر نو مونږ خو دې وشو ها نو دغه شان دي کتا یوازې وی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دې نه راشوي نو چې په نور آیاتونو باندې مونږ کېږي او په بسم الله باندې مونږ نه کېږي دا معلومه شو چې دا د قران مجید آیت دریم نمبر شوبه ده پکې شوبه ده کنه چې د قران مجید تلاوت د حایزي لپاره جایز ده نه نفاس ولا خیز لپاره جایز ده او بسم الله الرحمن الرحیم چې سکار کوي بسم الله ویل شي کنه نو کدا د قران مجید سوي نو د دې بسم الله الرحمن الرحیم به هیڅ او نفاس ولا خیز لپاره جایز نه فوښوي نو دریم قول بګیداله چې د بلا شوبه دین سره اعتراض راغی رسنه تسمینا ما ته وای ما سویل څه خبره کې لګی ما پاسه سر پاسه کوله مزیدار سر پاسه وایم زه څه خبره کې لګی ما څه زباس کوم شاید الله کتاب د ځان سرویس او دیوال ته مخه زر شابه و دقیقه مو کنه ما ته پته ده ما د اواز ډیر زیات خولره او ډیر زیات خوګ دی تاسو د خوب درولي خو لکه داسې به ونه شي کنه چې زه لګیم او تاسو وده ها داسې نه کېږي کنه تاسو بیا سبق نشئ زوتولی نور منه مار سم منم ها بلا شبهه نه هلکه هغه دیوال ته مخ بلا شبهه لاړ شه دروازې سره به ځو شي بلا شبهه سره څه خبرې موږ وکړلې یا بلا شبهه د سره پر راغله نو سو قول دي درې نمبر 1 سره چې له مکه د تاکید لپاره راغله امام خصاب رحمت الله علیه سوی چې بری سره اعتراض راغله د سره دا خبره مشهور نه او دریم دا چې دا بری سره اعتراض راغله د سره د تسمینه و دا تسمینه قران مجید صدا او کنه نو دا قران مجید صدا د کې باب اس کوم دا شته و بیا جو وقوله بلا شبهه دا بلا شبهه تاكيد على مذهب الجمهور دا تاكيد په مذهب د جمهور باندې لان كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهه زګه د دوی باندې کم چې متواتر نه هغه سوي آیګه به شوبم نوي چې کوم متواتر آیګه به سي دا یو قول شو چې په بلا شبهه د مکه لپاره سره وعند الخصاف ندویم قول ذکر کوي وعند الخصاف امام خصاف رحمت الله علیه وی هو احتراز عن المشهور د دې بلا شبهه د بجې سره د خبر مشهور د دین وته ولی لان المشهور عنده قسم من المتواتر زګه دا مشهور دا په نسبت د تواتر یو قسم دی لكن مع شبهه لیکن د سره چې په خبر مشهور کې شبهه او بلیغ شبهه وهذا كله على تقدير ان يكون اللام في المصائف للجنس واذا تمر قسم پتار بهلي چې کله په المصائف کې الف لام تسواغلي لکه ال دکی ویډیو کنه چې په المصائف کې الف لام کې جنسي واغلم نو یې ال دکی ودا به عام شي نو یدا ولا يضر تعميمه لان قيد الاخير يخرج دا ټکی لیدل کنه پرون سبق واما اذا كان للعهد او هر چې کدا لام عهدی وي نو فتخرج القراءه غیر المتواتره كلها بقول في المصائف نو بیا به قراءه غیر متواتره دا ټول په مصائف باندې اوزي ځکه په مصائف بداوزي چې دا کوم قراءه غیر متواتره دي دا په مصحف کې نشته لکنه په مصحف کې دا نشته ده مصحف څه ته وایي د دوو غتو په مېز کې چې قرآن مجید کوم ټوکړه لیکل شوی دا د مصحف وایي ويكون قوله وبيا بدا مصنف دا قول المنقول عنه نقل متواترا بيانا للواقع دا بيان د واقع لپاره یعنی مطلب د مکه لپاره بحث وضاحت بشي بیان به وضاحت به وقيل او دریم نمبر قول پدې کې چې قوله بلا شبهه دا بلا شبهه دې احتراز عن التسميه په دې سره احتراز راغی د تسمینه ولې لان فيها شبهه جبري کې سره
شوبه علاوه شوبه پکولې ده نو درې شوبې ذکر کړي لذا د دې وجنه لم يكفر جاحدها چې د دې هغه انکار کوي نه کافر کولای کیږي چې تسمیه نه انکار کوي نه کافر کوي د قران نه انکار کوي نو صحیح نو دا دې کې اوس دا خبره ده چې د قران مجید نه انکار کوي کافر کیږي دې انکار نه کافر کیږي نو دا کې لري چې د قران مجید سنه شوبه ده پکې دویم ولم يجوز الاكتفاء بها في الصلاه او بمانځه کې بری معنی اکتفاء جایز نه ده نو کله د قران مجید آیت وې نو بکاره چې اکتفاء به سوې جایز دریم ولم تحرم تلاوتها للجنوب والحائض والنفساء او حرام نه تلاوت لري د جنوب د پاره جنوب چې بیلما کوي او حائض چې حیض ولا زنانه نفسا چې نفاس ورته راغلي الګه پوه شو به معنی نو د دې په دا خبره شو چې بری بسم الله کې دا شوبه ده شوبه په کول دغه چې انکار کوونکې د دې نه کافر کیږي نو په مانځ کې اکتفا جایز نه او تلاوت د جنوب او حیض لپاره صحیح نه وس دا خبره کوي د دې زنه خو چې آیا دا تسمیه د قران مجید صدا او کنه نه تسمیه د قران مجید صدا او کنه نه نو اصح قول دا دی چې دا تسمیه د قران مجید په صدا وس دا وای کنه چې لږه خو د درې خبرې کړې دي کنه چې د قران مجید صدا کنه نه چې انکار کوونکې د کافر کیږي نو دویم په مانځ کې قرات جایز نه نه او درېمو د حائض او جنوب او نفسا لپاره د سری نه موږ وایو چې اصح قول داره چې بسم الله الرحمن الرحیم د تسمیه د قران مجید حصہ ده پاتې شو ستاره درې خبره چې انکار کوونکې د کافر کیږي نه ځکه چې شوبه پکې ده چې بل قول پکې ده د دې وجه نه پکې کافر کیږي نه صحیح شولا او ته چې په مانځه کې قرات صحیح نه نه نو په مانځه کې قرات څخه صحیح نه نه چې بدی کې اختلاف ده چې بسم الله الرحمن الرحیم جدا یو آیت ته او کنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یو آیت ته نو د کم کسانو باندې ځمانه چې بسم الله الرحمن الرحیم نیم آیت ته او پورا آیت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ده نو هغه نیم آیت شو او نیم آیت په قران مجید کې تلاوت دا غي صحیح نه نه نو دا څه پوه شئ درېمه خبره اسه کړو چې د جنوب د پاره د حیض او د نفسا لپاره د تلاوت جایز ده کنه حرام نه لري موږ وایو هغه چې تلاوت کوي نو په قصد تلاوت نه کوي بلکې په قصد تبرک کوي او تبرک د پاره خود ویلې شي نو پوانه شوی به باندې والاصح وګورئ والاصح او ډیر صحیح خبره ده انها من القران چې دا تسمیه القران مجید حصہ ده وانما لم يكفر جاحدها ولم يكفر جاحدها نه کافر کولای کیږي جاحد دې انکار کوم کوي ولې لوجود الشبهات ځکه چې شوبه پکې موجود ده الګه پوه شوی به باندې ها ځکه چې سبا کې موجود ده شوبه پکې موجود ده چې امام مالک رحمت الله علیه په دې باندې جنن دا قول کړی دی ها بیا ولم يجوز الاكتفاء بها في الصلاه خدان لاندې ده وانما لم يجوز الاكتفاء بها في الصلاه او جائز نه اکتفاء پدې په مانځه سره په مانځه کې پدې سره ولی لعدم كونها آیه تامه عند البعض ځکه چې د بعضو بنځ باندې دا بسم الله الرحمن الرحیم پورا آیت نه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ویلو چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین هغه پوه شوی به معنی نو د بازو باندې دا کم کسان چې یاره په بسم الله الرحمن الرحیم مونږ نه صحیح کیږي نو دا غو باندې بسم الله پورا آیت نه لري بلکې د الحمدلله رب العالمین سره حصہ ده او په یو حصہ چې ته په مانځه کې تلاوت کې او پورا آیت نه ولې نو په دې باندې مونږ نه کیږي درم وانما يجوز التلاوه للجنوب واختيه وې د جنوب او د جنوب د خویاندو لپاره خویاند نه ملګری دي د حائض او نفسا دا غي لپاره جایز دي تلاوت دي بقصد التبرک بقصد تبرک سره چې برکت اصلي لا بقصد تلاوت نه بقصد تلاوت سره هغه پوه شو به دی باندې پوره ده اوس به دې نه خو د کتاب الله تعریف وکړو نو اسم للنظم والمعنى جميعا دا ان شاء الله سبب یاد بشي واړو